سید رحمان مې نوم دی، د نرت وزیرستان ترانسپورټ یونین صدر یم. د میږ مطالبې دغه دي چې ګلم خان په بارډر باندې په هر بارډر باندې دغه حکومت دغه افغاني ګاډي ته ټریډ کولاو کړی دی. هغې په وجه باندې میږ ته ډېر سخت تکلیف دی او میږ دا مطالبه ده چې د افغاني ګاډي چې کوم ټریډ یې ورکړی دی دغه د بانشي د میږ مولینه په منډیش وروسته شول په کروڑاوې نقصانینه دي. خلک بېروزګاره دی، 15-16 زره کسان لیبر دي، هغه دغه بېروزګاره دي. میږ مطالبه دا ده چې دا ګاډي د کیز و پنجاب ته چې ځي دغه د بانشي چې څنګه په وزیرستان شه مخکې لوډینګ انلوډینګ کېده هغه شی د شری شي. امون منصور تبړ ده د نرد وزیرستان سره تعلق لره. نو نن میږ چې د کیم پریس کانفرنس وکړلو میږ ته مسالې جوړې شوې دي دا ځکه چې کیم پاکستان حکومت د افغاني ګاډي د پوره کیم ټریډینه ورکړي دي چې هغه په ټول د بارډر چې کراس کو ټول پاکستان شي ګرځي کنه. نو میږ دغه پهله مطالبه و چې د غلام خان په بارډر باندې چې کیم ټریډ د افغاني ګاډي د پوره دی کولاو کړی دا هغه د بند شي چې کیم مخکې کیم سیستم راون و چې خجیرۍ نه بکیز ګاډي نه وتل افغاني ګاډي هغه د په هغه شکل شو شي ځکه چې میږ دا ویزي کوي وزیرستان 20-25 هزار ځوانون دي چې دا بېروزګاره ګرځي. نو میږ د سیول انتظامیه او عسکري انتظامیه نه دا په زور مطالبه کوي چې دا میږ مطالبې ته ومنل شي. دلته میږ ته تکلیف ته دا ویزي کوي د سبزۍ سیزن لګېدلی ده تاسې میږ سره همکاري وکړئ. نو په باندې میږ لګوي میږ د پاکستان حکومت ته دا ریکویسټ کوي چې میږ تاجرون یې که نه چېرته تاسې دا کوشش کړی شئ چې مثال دغه کوم ټریډرون چې دي د افغانستان او د پاکستان والا چې پلمان شي میږ سره کښېنه وایي چې میږ دغه کومه مسایل دي چې دا حل شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امونم عادل وزیر دی، میرانشاه نرد وزیرستان تجرون سره تعلق لرم. د میږ لکه څرنګه چې د غنیره کسونه بیان کړل دغه مسلې دي چې د افغاني ګاډي ته کوم ټریډ ملاو شوی دی هغه سیده سی پنجاب ته په وزیرستان کې کاروبار بالکل ویلوړ دی، مزدورون بېروزګاره دي او ملینه چې کوم اردرمي هغه په وزیرستان کې دغه صحیح شوي ورسته شول او چې کوم ګاډي دی د وزیرستان والا هغه ترانسپورټ ټول ویلوړ دی. نو په دا خاطر میږ د اعلی حکام نه دا مطالبه کوي چې د میږ مطالبې ومنل شي او د ټریډ چې کوم ګاډي رسي دا د خاص میرمشاه د پر ارسي میرمشاه کې د خالي کیږي ډاکیږي د نه مخته د اجازه نه